کې فرق کوي، خپل بچو کې فرق کوي، خپل بچو سره برابر مینه نه کوي. نن هغه پلار چې د هغې په قدمونو کې به انسان خپل جنت لټولو، د چا په خبره منلو کې به انسان خپل عزت ګڼلو، نن هغه پلار په خپلو بچو کې فرق کوي. هم هغه بچي خپل پلار تر بر سره بازار کنزل کوي، د خپل پلار عزت بر سره بازار نیلام کوي، د خپل مور د فرق تذکری په بازارونو مارکیټونو کې کوي. زما مور ما کې فرق کوي، زما رور زیاتې پیسې راوړي هغې ته مور سلام کوي، او زه چې کور ته لاړ شم ما ته مور کنزل کوي. نو دې وجې نه عزتمندو مینه محبت یو بل سره کول پکار دي. قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمای، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کې فرمای ان الله تعالی یقول، وی الله تعالی دا خبره کړې، دا د الله خبره ده. یوم القیامه د قیامت ورځ به الله تعالی فرمای این المتحابون بجلالی، وی هغه کسان څه شو چې زما د وجې نه به یو بل سره مینه محبت کو. یو خدا دې د حسن د وجې نه، یو دا دې د ګناهو د وجې نه، یو دا دې د غلط نیت د وجې نه، یو دا دې غلط یارانی دوستانی دي، هغه خو عذاب دی. یو دا دی یو انسان د الله د وجې نه یو عالم سره مینه کوي، یو قاری صاحب سره مینه کوي، یو سپینګیري سره مینه کوي چې دا زمونږ د عزت نښه ده، خپل پلار سره مینه کوي چې دا زما مشر دی، یا د خپل لیډر سره چې ښه سړی وي د هغه ښه صفتونو سره مینه کوي. وایي الله رب العزت به د قیامت په ورځ داسې کسانو باره کې باقاعده اعلان کوي، الله به اعلان کوي این المتحابون بجلالی، زما د عزت د وجې نه به کومو خلکو مینه کول، هغه مینوال خلک چرته دي چې زما د وجې نه به یو بل سره مینه کول. او دا اعلان به د قیامت په شدید خطرناک ورځ باندې الیوم اذلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، زبنن هغه کس چې زما د وجې نه مینه کړې ده، زما د قسم وي نن به زه د خپل عرش د سوري د لاندې ودروما. نن هغه ورځ ده چې یاد لرئ زما د سوري نه علاوه بل سوری هم نشته. دا دومره لوی عزت دی عزتمند. نو خپل استاد سره، خپل شاګرد سره، خپل ګاونډي سره، په صف کې د سره ولاړ کس سره، په ګاډي کې د سره ناس په سیټ باندې هغه کس سره، ټولو سره عزتمندو. اگر چې هغه بل کافر دی بیا هم ورسره مینه محبت کوه، د اخلاقو مظاهره کوه. د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې به وي دوه کسان ولاړي، ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه. وی د الله د عرش د سوري لاندې به اووه کسان ولاړي، دوه کسان به پکې هغه وي چې د الله دپاره یو بل سره مینه کړې ده، دقې دپاره به جمع کېدل او په دغه باندې به بېلېدل. انشاءالله ټروت مینه به کوو یو بل سره که نه، ټروت ویلی کېږي رښتینې مینې سره. نن سبا هسې موږ ټرت مینې کوو، دا نن سبا مینې ټرت مینې دي، ټروت نه دي. ټروت ویلې رښتینې مینې ده، نو رښتینې مینې کوو.